هغې کسرا بادشاه خو د امام الانبیا د ملګرو ډېر زیات نومو نو د دوی یې ښه برابره میلمستیا وکړه او خوراک یې ورته کېښود چې کله خوراک یې ورته کېښود او دا صحابه خوراک ته کېناستل د حضرت حذیفه رضی الله عنه نه یوه نوړی په ځمکه باندې پرېوته ښه چې نوړی په ځمکه باندې پروزي دې وخت کې به زه څه کوم د دواړو جهانو د سردار مبارک طریقه څه ده نو امام الانبیا فرمایي چې تا نه یو نوړی او یو لقمه په ځمکه باندې پروزي نو دا نوړی به راوچته کړي نو بیا به ولو پوکې ورکړي که څه پې پراتې هغه به ترې والوځي او دا نوړی به خولې ته واچوي پته نه لګي چې د خوراک په کومه حصه کې برکت دی بعدې وخت کې به درې ډوډۍ وخورې او مړېږې به نه یو نوړی به وخورې په هغې باندې به موړ شي کم شی ستا وجود ته پیدا درکوي د خوراک په کوم حصه کې برکت دی حضرت حذیفه رضی الله عنه نوړی ته ګوتې کولې یو ملګري ورته داسې په سترګو کې وکتل دی یې پیو چې دا خو کسرا بادشاه دی دا خو د هغه وزیران او مقربین دي نو که دا نوړی د ځمکې نه راوچتی خو دا به وایي چې دا خو نادیده که دي دوی خو اړو په سترګو څه لیدلي نه دي د ځمکې نه یې نوړی راواغېشته حذیفه رضی الله عنه پیش هغه ته وایي ښه زه به د دې احمقو او قمقلو بېوقوفانو د وجې نه د امام الانبیا سنت پرېږدم دوی چې څه وایي هغه به وایي زما پیغمبر ویلی دي چې نوړی په ځمکه پروزي هغه راواله او هغې له پوکې ورکه خولې ته یې واچوه د خوراک په کومه حصه کې برکت